عرض مې دا دی چې بعضې خلک هغه د نیکو اعمالو نه قسم کړی. یو قسم بعضې خلکو دا کړی چې قسم یې کړی چې زه د پلونکي سره خبرې ونه کړم. بعضې خلکو دا قسم کړی دی چې زه د پلونکي جومات ته لاړ نه شم. بعضې خلکو دا قسم کړی وي چې زه به د قرآن پاک تلاوت ونه کړم. بعضې خلکو دا قسم کړی وي چې زه د مور و پلور څخه خبرې ونه کړم. بعضې قسم دا کړی وي چې غور څخه خبرې ونه کړم. تمام العرض دا خبره یاد ولرئ چې کوم انسان د شرعي حکم نه چې کوم قرآن کریم یا حدیثو ذکر کړی او جایز عمل نه دی قرآن قسم وکړي، دی قسم و دی متوي و دی به کفاره وکړي. مطلب دا دی که یو انسان قسم کړی و چې زه به جومات نه نه ځم، نو دا قسم یې وکړلو، دا قسم دی دی مات کې جومات ته راشي. یا یو انسان دا قسم وکړلو چې زه به د پلونکي سره چې کوم دی په 3 ورځې کې خبرې نه کوم یا عموما خبرې نه کوم، نو دا قسم دی دی مات کې و دی ځکه چې دا قسم ماتول دا د ده دپاره بهتر دی، دا د ده دپاره چې او کوم انسان کې دا شعبه وي چې زه قسم نه ماتوم په دا نیک عمل کې او زه بنده قایم اوسېږم، دا د شیطان انسان ته یوه وسوسه وي. اوس قسم کول په کومو صورتونو کې که یو سړی په یو جایز عمل باندې قسم وکړي، لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعضې موقعو باندې قسم کړی دی، لکه یو حدیث و خبره ذکر شوې ده بخاري شریف، مسلم شریف یا سنن ابن ماجه کې وګورئ، نو قسم یې کړو والله و بالله، داسې د مو د الله په ذات قسم داسې به وي، یا به کله کله داسې ویل چې مو د په هغه ذات قسم وي چې مو ساده د قبضه کېدو. پیغمبر علیه السلام مو داسې قسم کړو. نن موږ څنګه قسم کو پته شته؟ قرآن کریم او یوه بله مهمه خبره ذکر کوم، بالخصوص د هغو خلکو دپاره چې دغه د خلکو په منځ کې جرګه کوي او صلح کوي، دغو له دغه پیغام د مو ورسوو چې ګوره ته یوه خبره یاد ولرئ چې تاسو له دا قسم ډېر زیات روزي د قسم د خلک اړوي، خبرو باندې خبره مسله حل کوو، د قسم بېزتي مه کوو. بله خبره باندې ته چې ته 3 کسان قسم وکړې او ته به 3 کسان قسم وکړې، نه د دغې نه ځوان اجتناب وکړه. قرآن کریم عزت و احترام زده کوي، په نه خبره باندې قسمونه مه کوه. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې د منافقین نښې ښایي، یوه نښه یې پکې دا چې په هره خبره کې به دی قسم کوي.